بسم الله الرحمن الرحیم. زم ډاکټر خرم سلیم یو د بیا هر کله ویم په پروګرام صحت او زندگی کې څنګه چې مونږ خبرې اترې چالو کړې وې د شوګر باره کې او مونږ پهله د دې تشخیص خبره وکړه او د دې د خرابو اثراتو مونږ خبره وکړه. نو دا کشان نن به مونږ خبره کوو د شوګر د علاج باره کې چې د شوګر علاج به کله چالو کوو، کم مریضان به چالو کوو او کمی طریقې سره به د شوګر علاج چالو کوو. نو ټول نړۍ منه خو دا خبره ده چې کله د شوګر تشخیص وشي یعنی ډایګنوسیس وشي پته ولګي چې چا مریض ته شوګر شته، نو هغه نه پسته چې دی نو ډاکټر صاحب هغه لږ ټونټه کې ټایم ورکول شي چې دی د دوی نه بغیر د خپل ډایټ په ذریعہ باندې یعنی د خوراک په ذریعہ باندې او د ورزش په ذریعہ باندې خپل شوګر کنټرول کی. که هغه سره چته شوګر کنټرول نکړي شي نو بیا وته اکثر یو قسم ګولې سٹارټ شي. اوس د شوګر ګولیان چې دي مختلف قسم دي. صدا سي ګولیان دي چې هغه د انسولین مدد کوي په کار کولو کې، صدا سي ګولیان دي چې هغه د کولمونه د خوږوالي په جذب کېدو کې یعنی چې دا جذب کولو ته نه پریدي. انسان خواږه شیزونه وخوري نو د کولمونه پریګدي نه چې دا ویني ته لاړ شي او دا چې دی نو د متیازو سره بهر ته وباسي. او څه چې دی نو بیا انسولین نه مطلب چې دی نو د انسولین استنې خل لګي او شوګر کنټرول کوي. خو خیر کومه ګولۍ به استعمالیږي کومه باندې استعمالیږي او انسولین به استعمالیږي یا ډایټ باندې به شوګر کنټرول کیږي د ټول تعلق ساتي د مریض سره او د هغه د شوګر لیول سره. که د مریض شوګر چې دی نو په نهاره باندې 100 نه کم روان وي او د خوراک نه 2 غنټې بعد چې دی نو دا د 140 نه کم روان وي نو دا کنټرول شوګر دی. که یو مریض یو ګولۍ هم نخوري نو دا چې دی نو کافي کنټرول دی او دی دوران کې داسې کس ته چې دی نو د هیڅ قسم ګولیانو ضرورت نشته، تش ورزش او خوراک سره شوګر کنټرول کېدی شي. که چېرته دې دوران کې شوګر کنټرول نشي، ډایټ سره او ورزش سره شوګر کنټرول نشي او 3 میاشتې په دې کې تیری شي او بیا چې دې ټیسټ وکړي شي د نهاري شوګر چې دی نو هغه د 100 نه زیات را روان وي او د چې خوراک نه 2 غنټې بعد ټیسټ وکي هغه چې دی نو د 140 یا 150 نه زیات را رواني مسلسل طور او هغه 3 میاشتې تیری شي بده کې نو بیا یو ګولۍ وکي چالو شي او بیا دا ټیسټونه دوباره کوي ریګولرلی. مریض چې دی د خپل ټیسټونو ریکارډ بساتي یو ډایری کې بلی کی او چې کله دوباره خپل ډاکټر ته ځي نو هغه ته به دا ډایری خي چې دا زما د رستنی شوګر ریکارډ دی. او خبره دی چې هر مریض سره چې دی نو چونکه یو اوږده بیماری ده، پوره جون والا بیماری ده، نو ورسره ګلوکومیټر یعنی د شوګر ټیسټ کول یو ورکوټي ماشین هم کور کې پکار دی. چې کله دې سره کنټرول نشي نو بیا اکثر یو ګولۍ سره دویمه ګولۍ هم چالو کی، مطلب دویم قسم ګولۍ هم چالو کی یا د اکثر د ګولیانو ډوز یعنی د هغې مقدار زیاتو دی چالو شي. بیا 3 میاشتې چې دی نو موقع ورکولی شي مریض ته که هغه خپل خوراک کم کی یعنی کنټرول کی ورسره ورزش کوي او دا ګولیانې کوي جاری ساتي. که دې سره د هغه شوګر کنټرول شي نو هم دې باندې جاری ساتلی کېږي. خو که دې سره هم 3 میاشتو کې کنټرول نشي مطلب د 2 ګولیانو د ورزش او د خوراک کنټرول کولو باوجود چې دی د سحر د نهاري شوګر چې دی د 100 نه زیات را روان دی او د مړی د خوراک نه 2 غنټې بعد والا چې کوم شوګر دی هغه د 150 نه زیات را روان دی نو بیا پکې 3 ګولۍ هم اکثر شامل شي. خو بعض اوقات چې دی د شوګر چې څه ټایم د مریض تشخیص وشي او ډایګنوسیس وشي هغه ټایم کې د مریض شوګر ډیر زیات وي یا د هغه چې کوم د 3 میاشتو ټیسټ دی چې کوم ته HbA1c ویو که هغه د 9 نه زیات وي نو بالکل ډایرکټ د خوراک یا د ورزش د ټرایل نه ورکول نه بغیر چې دی نو ډایرکټ مرته انسولین چالو کېدی شي. خو خیر د شوګر د علاج چې کومې طریقې دي هغه مختلف ملکونو کې او د مختلف چې کوم د ډاکټرانو اسوسییشنز دي یعنی امریکای والا امریکن ډایبټک اسوسییشن یا یورپین یا برټش هغه لږ مختلف دي. هغه کې معمولی ډیفرنس شته. موږ د هغې په تفصیل کې به نه ځو خو دونه خبره بس زموږ د نن چې کوم ویډیو و د هغې مقصد چې کوم مریض چېرته خپل شوګر خاص لیمټ کې ساتي نو بغیر ګولیانو هم کنټرول کېدی شي او کني نو بیا یو ګولۍ سره یا 2 سره یا 3 سره یا انسولین سره هم کنټرول کېدی شي. امید دی تاسو به دې ویډیو نه چې دی نو د شوګر د علاج باره کې څه خبرې زده کړي وي. انشاءالله راتلونکي ویډیوز کې به موږ د شوګر د خرابو اثراتو په جسم باندې چې کوم وي هغه به ډسکس کوو. تر هغې پورې غواړو اجازت د الله په امان.